د دغې مشر د کور نه 18 کسان چې د هغه شهیدان شوي دي. تاسو یقین په الله وکړئ چې کله ما هغه حالات وکتل نو وجود د بدن مې مکمل دروند شو او تبه راباندې راغله، حالات او کیفیت مې مکمل بدل شو. ما ویل خدای پاکه د دغې مشر به څه حالات وي چې زه دلته کې نشم برداشت کولی، زما وجود چې دی هغه دروند شو، د تبې حالات په ما باندې راغلو. نو خدای پاکه چې د دغې مشر به څه حال وي چې د کور نه 18 جنازې چې دی روانې دي وځي او داسې وځي چې بیا د راتلو امید هم څوک نشي کولی. الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم مازدیګر مدرسه کې ناست وم، مازدیګر مونځ مې وکړو نو راغلم کېناستم، موبایل مې کولاو کړو میډیا ته. خبرونه خو مخکې نه چلېدل چې یاره افغانستان کې د بېګا د شپې زلزله راغلې ده، باران هم و، د افغانستان په څه ځایونو کې چې دی وار هم ورېدله، نو خبرونه چلېدل چې دغه رنګې زلزله راغلې ده. موږ ویل زه عام وړه زلزله به وي، دومره نقصان به نه وي شوی. خو چې کله ما بیا رستو خبرونه مې وکتل، حالات مې وکتل، نو هغه زلزله دومره شدیده او تیزه زلزله وه چې تقریبا تر اوسه پورې د پکتیکا او دغه رنګې د نورو ځایونو د افغانستان د خاورې نه زر مسلمانان چې دی هغه تورسرې زنانه، ماشومان، مشران، بوډاګان چې دی هغه پکې شهیدان شوي دي او د 1500 نه زیات چې دی هغه پکې زخمیان دي. نو خبره مې دې پورې کوله چې مازدیګر کله ما میډیا کولاو کړه نو یو تصویر مې مخې ته راغو، هغه تصویر سره لیکلی و یو مشر ولاړو. ما بیا وروسته شعر هم کو چې د دغې مشر د کور نه 18 کسان چې دی هغه شهیدان شوي دي. تاسو یقین په الله وکړئ چې کله ما هغه حالات وکتل نو وجود د بدن مې مکمل دروند شو او تبه راباندې راغله، حالات او کیفیت مې مکمل بدل شو. ما ویل خدای پاکه د دغې مشر به څه حالات وي چې زه دلته کې نشم برداشت کولی، زما وجود چې دی هغه دروند شو، د تبې حالات په ما باندې راغلو. نو خدای پاکه چې د دغې مشر به څه حال وي چې د کور نه 18 جنازې چې دی روانې دي وځي او داسې وځي چې بیا د راتلو امید هم څوک نشي کولی. دغه کلیپ په دې مقصد جوړوم او په هغه وخت کې هم ما خپلو شاګردانو طلباو ته چې د اعلان وکړو چې تاسو کینئ ټول دغه کلیپونه تاسو څه ښکاري. ما ورته ویل زموږ په وس کې دا ده چې موږ دلته کې ختم وکړو، دعا وکړو د دغې دردېدلي ملت دپاره، د دغې دردېدلي هیواد دپاره، د دغې دردېدلي قوم دپاره چې الله رب العزت د دې دغه شهادتونه قبول کړي او څومره چې زخمیان دي الله رب العزت ورته شفا ورکړي او څومره چې د دې ورثه دي الله رب العزت ته هغې ته صبر جمیل ور نصیب کړي، د هغې زړونو ته د الله صبر ورکړي. یقینا دا ډېر سخت حالات دی، خو مونږ او تاسو الحمدلله مسلمانان یو. زمونږ او ستاسو دا عقیده ده چې خیر او شر، مرګ، ژوند دا د الله رب العزت په لاس کې دی، د الله رب العزت د طرف نه دی دا هر څه. او الله رب العزت د خپلو بندګانو سره ډېره مینه لري. یقینا الله رب العزت په خپلو کارونو باندې ښه پوهیږي. په دې موقع باندې څه په هغه ټولو
خیریه بنسټونو باندې او څومره چې مال حال والا خلک دي که هغه په ملک کې دي یا د ملک نه بهر دي چې څومره هم پښتانه دي مسلمانان دي هغوی ته پکار دی په دغه وخت کې چې د دې خپل ملت د دغه دردېدلي ملت سره ودرېږي او د دې هر قسمه ضروریات چې دی هغه پوره کړي ځکه زمونږ او ستاسو د هېواد اوسني حالات چې دي د هغې نه تاسو ډېر ښه خبر یې نو الله رب العزت دی مزید مخکې دی الله رب العزت دغه ملت نور نه کړی او الله دې پرې رحم وکړي او الله رب العزت دی خوشحالۍ راولي په دغه ملت باندې څومره چې دغه مسلمانان شهیدان شوي دي ټولو ته د الله رب العزت نه دعا کوي چې الله رب العزت دغه راتلونکي منزل آسان کړي او الله رب العزت دی د دې د شهادتونو قبول کړي او الله رب العزت د دې د شهادتونو په برکت په افغانستان باندې نور د خوشحالۍ د سوکالۍ او د اطمینان هواګانې چې هغه دی الله رب العزت پې وچلی او الله رب العزت دغه ملت دغه قوم مزید نور نه په تکلیف کوي الله رب العزت زمونږ او ستاسو نه راضي شي بس هغه یو څو خبرې ستاسو مخې ته چې څومره دا وخت کې مونږ تاسو ګورئ اورئ که د چا څه قسمه وس کېږي په کار چې د دغه ملت سره وکړي که نور هېڅ نه چې د دغه ملت دپاره دعا وکړو ختمونه وکړو ذکر اذکار ورته وکړو نو دا به یقینا د دغه خپل ملت د خپل دغه سره خپل قوم سره د وفا یوه عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني